یو 50 کاله به کېږي او اوس هم دا کار کوم. مخکې به موږ به د چینګۍ کې کاوو، په هغه کې په انا په ټکه باندې به هم کار کاوو. بیا دغه ځای نه راغلو، دا منډۍ دا دوکانونه نه وو، دغه څو دوکانه وو او زاړه بازار کې. بیا دې ښار ته رالم او نو دې ځای نه به موږ کاوه، خامخا کار به هم کاوه. د الله په ډېر شکردار یا هر قسم راځي، سرکاري راځي، د کوم ځای نه راځي که نه، او ډېر وخت نه راځي. دا کالونۍ ته به راځي، کالونۍ خلک راځي. موږ هغه وخت کې زما یو ورور و مشر، د سکاوټو به جوړ میجران به وو، دغه به وو، سوبیداران به وو، هغو له به ورتلو، کار به مو له کاوه. او دا کارګر نه وو، یو زر سربزوم به یو مې ورور وو. هغه پخوا به دا ټوټۍ شانې وه، غونډ صابون به وګول، هغه به استعمالېدو، برس به استعمالېدو. نه راځي، اوس هم راځي، د ډېر وخت نه راځي. دا هغه د میارو نه، د جنجول نه، تیمرګرې نه، د لاهور د پېښور نه څوک مسافر یې راځي، دې ځای له راځي. اوس کابل داسې زه له ډېر وخت نه راځم، دا زموږ بازار دی که نه، دلته راځو او سودا وړو، یو شی بل شی که نه. نو څه وړوکی مې راوستی و او زه لا جامت یې وکړه که نه، سر یې لږ غټ و. هغه به دې کلو کې بیا دغه کول او دانې به یې له په وخت ورکولې. دا پیسې مې څو کار نه و، نه دا دوکانونه داسې ډېر وو که نه. دا ښار هم اوس غټ شو، دغه شو. پخوا خو دا یو بازار و، دومره کار هم نه و. په دې مارکېټ کې چې دا اوس ګاډي ودرېږي، په دې کې بخره ولاړ و، کندې کندرې وي. دا اوس دا ښار غټ شو، یوه دنیا بلې ته ورسېده که نه، لاړه. نو اوس دی پیسې اخلي، په وخت به دانې به مو لرکولې د میاشتې یا د کال. یاره دا دانې دي، موږ له به دا جامتونه کول او چاړې وي. اورې دومره صابونونه او دومره پوزیشن او دومره هېڅ شی نه و. دا خو اوس د هر څه دغه شو که نه، دا دغه سال شوې او صابونونه دي او یو شی بل شی دی. دا غریب خوا دومره ساده کار و، ساده خلکو. زما نوم جي ساحل دی او زه د ډېر وخت نه دلته راځم، بلکې زه به د ماشومتوب خبره وکړم. کله چې موږ ماشومان وو، دا خلک به کلو ته راتلل، زمونږ مشران چې کوم وو هغه به دوی له دانې ورکولې. په هغه ټایم کې رحمان ولي صاحب 2-3 څیزونه وو، لکه مطلب چاړه، دغه شانته قینچي او یو باټ به و چې په دې باندې به هغه چاړه تېره کوله، دغه څیزونه وو. اوس چونکې وخت جدید دی، خو د دې خلکو اوس هم ډېر لوی اهمیت دی، سقاوي جوړې شوي دي، په جدید طریقو باندې خلک ښه واړه کوي او نوي اکوپمنټس راغلي دي. خو د دې چې کوم هغه روایتي کار دی هغه دغه شانته جاري دی، یوازې باجوړ نه یا قبایلي علاقو کې، بلکې پوره پاکستان کې کته کراچۍ ته لاړ شئ، د سبزي منډۍ ته، نو دا خلک بنای شي. دا چې کوم کمزوری خلک دی، لیبر ټایپ خلک دی، نو هغه دلته راځي، دیو باندې کار کوي. بل عادت یې سړی چېرته عادت یې چېرته زما اختراع کس مله کټکۍ او وړکۍ، نو هلته خامخا خلک ځي. بهرحال موږ که خبره وکړو د سهولیاتو، نو د دې د سهولیاتو فقدان دی. دیو دا کرسي چې کومې دا دیو خپل په خپله باندې جوړې کړي دي. موږ خو داسې که نه چې هغه دیو خلکو سره نسل در نسل چې کوم دیو تعلقات دي. بل دا چې دیو یو ډبه غونته کې دا ځای د ګپ شپ دپاره، ساتیري دپاره، ټایم پاس کېدو دپاره. او کله چې په کلي کې داسې وړې وړې مسلې وي، غمخادیانې وي، دې ځي نه هغه پلان کوي او ځي. او دا څیزونه د پېښور په قصه خانۍ کې اوس هم ژوندي دي، نو باجوړ کې